ښه مهرباني ډېر تشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېر غیرتي او غریالۍ خاورې دلته د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په دې بار کې راغونډ شوو د پښتانه قام درنو دانشورانو، وکیلانو، مشرانو، کشرانو لاول خو د پارټۍ له طرفه سه د ځان له طرفه سه ستاسې د بار ونوي کابینټ ته د زړه له کومې مبارکي وایو. د دوی مبارک شي چا چې بایللې ده هغه دې زړه نه اچي. ډیموکراسي دا اوس هم دی چې څوک 15 ووټه واخلي، څوک 6 واخلي، 6 والا یې ګټي، 15 والا هم په رهبري کې شامل وي. خو دا به موږ انشاءالله ډیموکراسي دا کوو به ډېر مبارکي وایو. بیا ستاسو د عزیزانو ډېر مشکور یو چې تاسې په لنډ تنګ وخت کې رالاست، موږ ته مې عزت راکړئ، تاسو ته د خدای عزت درکړي. وایم خوشحاله یم. و چونکې دلته مشرانو اردو خبره کښې شوه نو زه به هم اردو ته لاړ شم. اردو به ښې خلک به واوري. موږ داسې تنګ نظره خو نه یو چې خامخا د ژبو سره دغه لرو. مهرباني خبره دا ده عزیزانو، دلته مخکې هم زه راغلی یم، ډېر وخت مخکې وم. کوهاټ ته 2-3 ځلې بار زما خیال زه 1 وار راغلی یم که 2 واره نو ډېر وخت تېر شوی دی. نن بیا راغلی یو. یار ولس، بیا د ولس وګړي، بیا تعلیم یافته خلک، بیا وکیلان. د ذمهواریانو په کار ده چې دغه مطابق انسانان وژه ورکړي. وکیلان د یو قام هغه خلک دي چې په دانشورانو کې شمارل کېږي. او نن دلته په دې ملک کې کوم مشکل موږ ته پیښ دی یا په دې ملک کې چې کوم غوبل روان دی یا د عین سره کومې لوبې روانې دي، په هغې په معنا وکیل تر هر چا ښه پوهېږي. موږ نن راغلي یو دلته نه چاته ښکنځل کوو، نه چاته بد وایو، نه په نورو پارټیانو خبرې کوو. موږ د خپلې پارټۍ داسې کوشش کوو، داسې یو کلچر جوړ کړی دی چې موږ خیر ستړي مه خدای مې راوړي چې موږ په خپلو ناستو کې قطعا داسې خبره نه کوو چې موږ د خپلې خور د مخه نسو کولی. قطعا داسې خبره موږ نسو کولی، نه کوو چې د خپلې مور د مخه نسو کولی. بلکل په ارامداري پارټۍ شاست، د زړه په غوږونو موږ خبرو ته غوږ ونیسئ. موږ ستاسې مشورې ته راغلي یو، د موږ سره کومک وکړئ. موږ د یو قام خلک یو. موږ په دې پاکستان کې اوسېدونکي پښتانه د یو قام خلک یو. موږ پر یو خاص مځکه پراته یو. ماډرن ساينس، نوې ساينس دا وایي چې ته د یو شي پر ماضي دغه نه شې رغېدلی، پر پریزنټ وخت باندې حال باندې نه شې رغېدلی چې ته په ماضي پوه نه یې. چې ته د یو شي ماضي پېژنې، پر حال خبره کولی شې او بیا د مستقبل پیشنګویي کولی شې. کله کله موږ هیسټري بیانوو، زموږ هیسټري بیانولو باندې خلک خفه شي، وایي دا به نه وایاست. زه چې هیسټري چې دغه وایي یو فرنچ مستشرق وایي چې د یو قام نه د ماضي لرې که، د تاریخ لرې که، دا داسې چې لکه د یو بچي نه چې حافظه واخله. موږ ماضي خامخا غږېږو، خلک د موږ ته نه خفه کېږي. ماضي څه ده؟ موږ ته دنیا تاریخ دا وایي چې د آمون ولې تر اباسینه فرام اکسس ټو انډس دې وطن باندې د عیسی علیه السلام تر زیږېدنې مخکې پښتون افغان په یو شکل اوسېدونکی پاتې دی. زه نه وایم دا دنیا تاریخونه وایم،
له امونه نیولې تر اباسینه بیا عزیزانو پر دې کام څه تېرې شوي دي دا اوږد تاریخ دی پر دې کام باندې له سکندر یوناني نه یې واخله بیا د فرنګي پورې هر یرغلګر هر زورور خدای دی هر پاگل پر دې کام ځان کتلی دی دا کام یې زورولی دی دا کام یې وژلی دی دې کام مقابله کړې د خپل وطن یې ساتلی تر ننه پورې زور تاریخ ته نه ځو نوی تاریخ دا وایي موږ ته خلک کله اسلام خبرې کوي کله موږ ته وایي د قوم خبره مه کوئ کله موږ ته وایي د ژبې خبره مه کوئ او دا ادعاوې دا دعوې د اسلام د مقدس دین په رڼا کې کوي قرآن کریم کې الله پاک سوره روم کې وایي زما د ربوبیت دخشه دا ده چې د آدم علیه السلام او حوا نه بچي وجه به نه وایي بل ځای قرآن کریم وایي الله پاک وایي چې ما نه دی لېږلی هیڅ پیغمبر هیڅ کام له بې له د هغه کام په ژبه بل ځای بیا قرآن کریم الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې و محمده قرآن کریم ما ډېر ساده کتاب بلسان قومه ستا د قوم په ژبه در لېږلی دی څلورمه خبره چې موږ دلیل وایو موږ مسلمانان یو موږ د دنیا پر ټولو مذهبونو ایمان لرو ایمان مفصل ایمان مجمل د قرآن کریم سوا موږ ته درې کتابونه نور پاتې دي مغزوي کتابونه موږ ته رارسېدلي دي تورات دی زبور دی انجیل دی اخري قرآن کریم دی که د ژبې اهمیت نه وای بیا به د الله پاک پیغامونه په څلورو ژبو ولېږو الله پاک په یوه ژبه خوښه کړې موسی علیه السلام پیغمبر یهودو ژبه عبراني وه تورات په عبراني کې و بل بم عبراني وایي بل بم عبراني وایي بل بم یا چونکې الله پاک و ژبې ته اهمیت ورکوي او ماډرن ساینس دا ثابته کړې ده چې انساني ذهن په خپله ژبه کې وده کوي نو موږ چې کله دا خبره کوو موږ ته خلک الټې پلټې خبرې کوي د اسلام خبره موږ ته کوي موږ چاته پیغور نه کوو پیغور بدکار دی موږ مسلمانان یو موږ انسانان علامه اقبال یو مشهور شعر دی د اسلام پولی ټاکی وای ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر دا دا پولی بیان لیکن خبره دا ده ټیک دا ګډ مسلمانان دي دریای نیل کاشغر دا ټول لیکن چې څه وخت د یورپ خلکو صنعتي انقلاب وکړ بیا نوبادیاتي دور شروع شو بیا د دنیا لیونی روان شو دنیا یې قبضه کوله نو زموږ په همسایه کې د افغانانو په همسایه کې له امونې ورې تر اباسینه یا په اسلام ټول سرنډر شو کعبة الله مدینه منوره فلسطین اندونیشیا ملایشیا چې چیرې کلمه ویل کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله دا یا جرمني ته سرنډر شو وبخښه یا ایټالین ته سرنډر شو یا فرانسیسیانو ته یا فرنګیانو ته یا ډچ ته واحد مسلمان قوم او یو ټوکړه د ترکان واحد مسلمان قوم افغان قوم چې د خپل جنډې د خپل ازادۍ دفاع وکړه نیمه پاتې شو نیمه آزاد پاتې شو موږ ته به څوک دا نه وایي یوه خبره بله زما د خبرې څخه ګوري څوک غلط مطلب وانخلي د هندوستان ټول اخبارونه کتابونه چې راواخلي یا د پاکستان موجوده اخبارونه چې راواخلي هندوستان داسې یو دغه جوړوي چې بس انسانان په هیڅ نه پوهېدل نه د ازادي په معنا پوهېدل نه د وطن دوستي په معنا پوهېدل بیا خدای پاک ګاندیجي پیدا کړي بیا ګاندیجي موهنداس کرمچند ګاندیجي بیا د جامع دغه کړي بیا مختصرې کې بیا د ساوت افریقې سره راغلی بیا کانګرس بیا ازادي راغله دلته خلک موږ ته دا خبره کوي چې هیڅ نه بس یو محمد علي جناح صاحب خدای پیدا کړ ډېر ښه وکیل یو ټایپ رایټر ورسره و بس د همت وکړي ازادي یې راوړه که دا دوه کسان نه وای ازادي نه راتله موږ خلکو ته وایو موږ وایو دا تاریخ سره لوبې دي موږ ګاندیجي ډېر لوی سړی و ډېر لوی سړی و د ده پلار موهنداس د ده نوم د کرمچند د پلار نوم کرمچند ډېر لوی سړی محمد علي جناح او د ده والد محترم جناب پونجا ډېر لوی خلک لیکن تاریخ څه وایي
تاریخ دا وایي چې محمد علي جناح خو پرېږده د ده والد صاحب هم نه و پیدا شوی ګاندي پرېږده د ګاندیجي پلار نه و پیدا شوی چې په دغه غرونو کې موږ د وطن د ازادۍ جګړه د فرنګي سره جاري ساتله هر چا خوار جلا جنګېدی هنګو جلا جنګېدی فلانی جلا جنګېدی وزیرستان جلا جنګېدی آمو جلا جنګېدی انډس جلا جنګېدی موږ ته به خلک دوکې نه راکوي دا یوه غلطه خبره زه کوم یې به غلطه موږ دا وایو چې که پښتانه کام به حیثیت یې کام و فرنګي سره مقابله نه وی کړی او پر کلی کلی پر کاڼي کاڼي ډزې نه یې ورسره کړي او دلته د عدم تشدد چې کوم سیاست روان و که هغه نه وای پاکستان نشو جوړېدلی اوس پاکستان جوړ شو پاکستان یو کثیر القومي ریاست دی پاکستان یو په مرضي جوړ فیډریشن دی دلته نه څوک د چا بادار دی نه څوک د چا غلام دی موږ چا فتح کړي نه یو موږ په روغه جوړه راغلي یو جلا جلا ژبې وایو جلا جلا کلچر لرو مسلمانان یو په ملک اوس دا ملک چلول غواړي تاسو وکیلان یاست زه ستاسو ډېر وخت نه ضایع کوم له اولې ورځې بیا چې کومې تماشې وشوې یوه عیني فارموله بله عیني فارموله 56 کنسټیټیوشن پلانا کنسټیټیوشن پلانا کنسټیټیوشن تر اخره پورې چې پاکستان ماتېده او د 1973 کنسټیټیوشن جوړېده کنسټیټیوشن که یو فارمولیټي ده بیا به د ملک څنګه چلېږي پاکستان کنسټیټیوشن ماته وایي چې ته د کوهاټ اوسېدونکو پلانی خټک ستا خپل هغه د بدین پر بارډر سندی ستا خپل هغه پنجابی ستا خپل هغه سرایکی ستا خپل هغه بلوچ ستا خپل دا موږ سره تړلي دې آیین وي اوس دا آیین په دې آیین کې د پاکستان د بربادۍ زه خښته چې اوس پاکستان په تکلیف کې دی د هغې بنیادي پښتونخوا ملي پارټۍ خښته دا بولي چې پاکستان کې د پاکستان یو ډېره زوروره اداره فوج او د دې جاسوسي اداره آیین نه مني آیین په خپله ارټیکل 6 کې دا وایي ته وکیلان یې په پوهېږي آیین خپله د ځانه سره د لوبو والا د ځانه سره د ملنډو والا د ځان د سسپند کولو د ځان د ابروګیټ کولو سزا ټاکلې ده کیپټل پنشمنټ دا به څنګه چلیږي دا ملک زه دا سوال کوم تاسو ته مصر کومک وکړئ پښتانه بلوچ سندیان پنجابیان سرایکیان د 144 CRPC د 144 په خلاف ورزي کې موږ ډېر مړ یو په درزونو په سلګونو چې ګرد جمع کې سندیان پنجابیان بل جمع کې د مردي تاریخ د ضیاءالحق ظلم شروعانو په زرګونو خلک مړ شو شهیدان شو ما به د 144 په خلاف ورزي کې وجنې زه به قابل قتل او ته به آیین باندې لوبې کوې آیین حلف به اخلې حلف به نه منې بیا به دا نور څنګه چلېږي تاسو وکیلان یاست حلف که فارملیټي ده بیا خو دا ملک لاړ زه جنرال سو اینډ سو ما قسم اخلم او هغه کې شیډول کې د حلف شته د فوجیان یو میونسپل کمیټې والا یو صوبایي اسمبلی یو قومي اسمبلی یو سینیټ والا دا او یو جج چې حلف اخلي زه به دغه احترام کوم and I will try to protect the constitution ټول هم نسته پټري I will try to preserve and protect the constitution فوجیان صفا وایي زه به په سیاست کار نه لرم دا خبرې ته خبرې موږ هم په خبرې دا ملک څوک چلول غواړي دا ملک داسې په ملنډو په مسخرو نه جوړ نه دغه کېږي آیین به مقدسي آیین به مقدمي آیین به یو سیکرډ ډاکومنټ د هغې تحت ون مین ون ووټ پر بنیاد باندې به پارلیمنت منتخب کېږي او الکټډ پارلیمنت به د خارجه او د داخله پالیسیانو مرکز دی که څوک پاکستان چلول غواړي او دلته په پاکستان کې اوسېدونکي خلک پښتون بلوچ سندی پنجابی دا عزیزان په دروغو نه کېږي موږ آیین راواخلو آیین پر دغه لیکلي دي اسلامي جمهوري پاکستان اوس موږ تاسو وکیلان یاست مشران تاله یاست دا درې سره خبرې صحیح نه دي نه دا ملک اسلامي دی نه دا ملک جمهوري دی
نه دا ملک د پاکو خلکو دی. دلته چې کم انسانان خرڅېږي یا کم انسانان په پیسو خلک رانیسي دا وفاداران دي، او چې کم خلک نه خرڅېږي هغه غداران دي. آیین دا نه وایي، آیین دا وایي، آیین وایي چې هر انسان د حق لري، اجتماع حق لري، د پارټۍ حق لري، د فلانا لري، د فلانا لري. اوس خبره ډېره ښکاره ورسوې ده، ډېره واضح سوې ده. نن پاکستان د خپلو بدکاریو د خپلو دغه په وجه د اټومي طاقت باوجود موږ ولوږو سپوږو ته سپارل سوي، پورونه در اسمان واوښتل، د غریب سړي د ژوند لارې ودرېدې، هېڅ نشته، روزګار نشته. ما د عمر خلک ګنټۍ او بیلچه یې په لاس کې څوک یې بیایي مزدورۍ له، دا لوږي دا سپږي دا پاکستان ته ورچي. انسان چې بچي وږي سو، هر بازار خوات خو ډېر لوی ښار د خدای دې آباد لري، کرک بازار را ورسه، د کرک ښار را ورسه، موسخیل زموږ ضلع د هغې بازار را ورسه، د دنیا جهان نعمتونه ګډ پکښې. لیکن د غریب سړي د خریداري توان نشته، دی به څه کوي؟ یو ورځ یې برداشتولی سي، دوی یې برداشتولی سي، درې یې برداشتولی سي، هفته یې برداشتولی سي. آخر دا غریب خلک که موږ سنبال نه کړل، موږ معنا موږ تاسو په ګډه که موږ سنبال نه کړل او د دې غیر جمهوري حکومت خلاف مې یو مومنټ ډیولپ نه کړ، دا غریب خلک به د بازارونو چور کړي، بلکل به ورونه ور واچوي، چور به یې کړي د هر څه د لوږې د لاسه. دا خبرې موږ کوو، موږ ته خلک بد وایي، دا خطرناک خلک دي او دا فلانا کوي، دا پښتانه کوي. افغانستان زموږ ملک دی. هغه وخت خو جګړه ټیک وه، روسي فوجونه راغلي، هېڅوک تا نه سو قانع کولی چې جګړه مه کوه. پر څه شي اوس جګړې روانې دي؟ 40 کاله، یو 40 کاله، 40 ورځې چې ښځې د یو کلي بدلې ووایي، تنبل ووایي، یا 40 ورځې چې خټک، ناصر، څګزي، یوسفزي اتڼ وکړي، دا خلک اخر ستړي کېږي، دا ډول څري، دا سورنا ماتوي، دا تنبل غورځي چې هلکه د غن فرادې څه خو ستونې مې ولوېدل. 40 کاله جنګ روان دی، هېڅوک په دا کار نه دی. کفر خو پرېږده، اسلام، ته د اسلام دعوه کوي. دا وخت په ملک په دنیا کې 53 52 54 اسلامي ملکونه ګرد اسلام دعوه کوي، فوجونه هم لري، جهازونه هم لري، ټنکونه هم لري. د قرآن کریم واضح امر دی مسلمان سړي ته چې دوه مسلمان ډلې په جنګ سره اخته شوې، فاصلحو بینکم، تاسې ورسې سوله یې وکړئ. بیا غوږ پرې کښېږدئ چې کوم سړی په پوه شو چې دا یې روغه کوي، دا یې نه کوي. قرآن کریم وایي لاس یې وپېچه، فقتلو که کتب، فقتلو، لاس یې وپېچه او مجبور یې کړه چې بیا یې اختیار درکړي، بیا په انصاف فیصله وکړي. نه مسلمانان راځي، نه هندوان راځي، نه کفر راځي، نه عیسایان راځي، وطن یې لوټ لوټ کوي، جنګ روان دی. دا وخت چې موږ پرې خبرې سره کوو، 15 ځوانان یا طالب یا افغان فوجي دا عمر بچي به بس د ژوند اخري سلګۍ به یا چا کښلي یا بېکار یا به څوک زخمي پروت، دا به تر کومه وي. او دې کې زموږ خلک انوال، دې کې زموږ خلک شامل. دا ګډې خبرې سره راټول کړي، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، موږ په دې خپل قام غږ کوو چې وقام خدای ته وګوره. ته چې په هره پارټۍ کې یې زنده‌باد، ته په NP کې یې زنده‌باد، سور بیرغ ولرو پر ګرد کلي ولرو، ته په جماعت اسلامي کې یې زنده‌باد، ته په بله پارټۍ. لیکن د قام په معنا موږ عزت او بې عزتي سره شریکه ده، دې قام او بیا زموږ د قام عزت او بې عزتي د دې خاورې سره شریکه ده. نن پښتون د یو اندازې مطابق 50 لکه 80 لکه ورک، هغه وخت زه خود ورک کوم چې هېڅ نه. نن چې زما وطن هر څه ډیولپمنټ شوي دي، نن چې زما وطن د دنیا د خزانو ډک دی، بیا زما قام ولې مزدور دی؟ بیا زما قام ولې و دوبۍ ته اړ دی؟ په قرآن کریم کې چې څه نعمتونه الله پاک باز کړي دي، یوازې سوره رحمان کې نه، په قرآن کریم کې چې څه نعمتونه الله پاک باز کړي دي، دا زموږ په وطن کې شته. اوبه شته، کاڼي شته، کویلې شته، سره زر شته، سپین زر شته، ګیس شته، پټرول شته، فلانا شته، فلانا شته. زموږ حال دا دی چې بس خدای خیر کړي.
هره ښځه چې کښېني خدای پاکه دا څنګه قسمت دی زما زوی په دوبۍ کې دی زما زوی په فلاني ځای کې دی زما زوی په فلاني ځای کې دی او دلته دوی څه وایي دوی پاکستان خلک ډېر واضح وایي پټان سودخور پټان هیروین فروش پټان اجرتي قاتل پټان پلان مرد چا پلار وژلی که زه اجرتي قاتل یم زه هیروین فروش یم بیا تازه د ښځې چوکیدار کړی ولې یم که زه اجرتي قاتل یم بیا زه د فرانس په سفارت باندې اف سي په شکل کې ولې ولاړ یم که زه غل یم ډاکو یم بیا ستا د مور ستا د خور د سکول ډرایور زه ولې یم دا ګډې خبرې عزیزانو دې کام نه موږ راوړو چې وکړم راسه د خپل کام د دې سباوون فکر وکړو پاکستان موږ نه ماتو پاکستان موږ ملک دی لیکن په پاکستان کې سندهی پنجابی بلوچ پر خپله خاوره پراته دي چې څوک چلول غواړي چلول یې دا دي بلوچ هم تیار دي سندهی هم تیار دي سرایکۍ هم تیار دي فلانی هم تیار دي خدای دې د پنجابي وطن سره زر کې پنجابي ته مبارک خدای دې د سندي وطن د بلوچ وطن د سرایکۍ وطن جنت الفردوس دې ته مبارک لیکن زموږ وطن کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي د هغې پر نعمتونو باندې لږ زموږ بچیانو ته حق کنسټیټیوشنل حق زه به پټرول پیدا کوم ګیس به پیدا کوم فلانا پیدا کوم او یم به مزدور دوبۍ صرف پټرول لري ورځو سعودي صرف پټرول لري موږ دلته مزدوران یو کویت صرف پټرول لري ته د دنیا هر شی لري دا اوس کیسه روانه ده یا د سوات نیولې د خیبره پورې چې قتل عام وشو موږ د فکر کوو چې اصل کې زموږ وطن خلکو کتلی دی د نعمتونو ډک دی د دوی ورته خیال دی او په دې ځان نه پوه کوي چې په دې وطن کې د هر چا غاښونه وتلي دي د دې وطن اسکندر په ارمان تللی دی په دې وطن کې چنګیز ځان خلاص کړی حاجي صاحب راځئ خدای مو راوړي السلام عليكم یو خبره مشکله وکړو تی به دا نه وایي چې زه افغان یم زه څه وکړم یعنې زه نسب بدل کړم زه خو بشتو خو وایم تر 1800 پورې 1820 تر 1800 پورې له امونې ولې تر اباسینه دا انټیکټ افغانستان او اول انګریز سفیر چې د افغان بادشاه ته خپل کریډینشلز وړاندې کړل په 1806 کې په بالاحصار کې شاه شجاع ته سټوارټ الفینسټن اول انګریز سفیر و چې زموږ افغانستان چې متحد و هغه بادشاه ته د پېښور بالاحصار کې پېښور د افغانانو د ژمي دارالخلافه و شاه شجاع ته په دغه کې وړاندې کړل کاغذونه زه تر 1800 پورې افغان وم د هغه یو وطن اوس 14 اګست باندې زه یو شی وم هر شی چې وم زه پاکستانی نه وم پر 14 اګست پر 14 اګست پاکستانی سوم د 14 اګست مخکې موږ چی شو دا خټک وو دا ټول وطن موږ څوک موږ انډین وو بیا پاکستانیان شو هغې معنا دا نه چې تا زما وطن دا پاکستان دې سره چلوو یې راسه پاکستان چلوو داسې چلوو چې د هر چا د پلار کم حق زما د پلار به وي د هر چا د مور کم حق زما د مور به وي چې د هر چا د لور کم حق زما د لور به وي چې د هر چا د ښځې کم حق زما د ښځې به وي تر قیامته پورې زنده دا نشي کېدلی ستا پلار به جرنیل ریټایر کېږي زما پلار به چوکیدار ریټایر کېږي ستا مور به پروفیسر وي زما مور به د غوا بیخي دغه پر دیوالو لګوي یو وخت ټیک دی دوی ګرد کام مزدور ګرد کام چوکیدار دا ان اکسپټیبل موږ پښتونخوا مليان پارټي واضح دا وایي ما پارلیمنت کې هم ویلي دي دلته هم وایم چې ګرد پښتون په کار ده چې دا غږ وکړي چې موږ په پاکستان کې د غلامانو په توګه اوسېدلو ته تیار نه یو موږ به دلته سیالان یو زموږ په خپلو وسایلو به زموږ دغه یي له اباسین نیولې تر دغه پورې پنینت پورې زما او ستا په وطن کې انګریزي کې وایي مایټي انډس څپې ګرځي خټک مروت بنوڅی پلانا مروت ولاړې خدای پاکه باران وکړي پر دې فرشتې خاندي
پر دې الله پاک خدای خان چې وبختوره دغه دومره لوی دریاب په وطن په منځ کې درکړی ته باران ته ناست دې ته مشرانو ولګوروي بس دې ته جګړه وکړه ډیم پر جوړ کلهباغ ډیم جوړې دلته یې جوړ کړه خوشحالګړ باندې موږ ته غره جوړ کړه یو بیراج لکه سکر بیراج خوشحالګر څه کوز پاس انجینران په کوز نه پوهېږم خوشحالګر څه کوز پاس موږ ته بیراج را جوړ کړه ښي اړه خو بله اړه د موږ پاکستان چې هر څه میوه غواړي موږ هر څه سبزیان غواړي موږ یو موږ به د لوږو خلاص شو دوی به د سبزیانو مالکان دا رنګه به نه کوي چې بس پاکستان به زموږ په دغه به قبضې کوي بیا به موږ وژني قتل بلکل جزاهم موافق وایم زموږ د کام نسل کشي روانه جنوساید نن انسان د کلچر د تمدن هغه سټنډرډ ته رسېدلی دی چې زهریله ماران هم نه وژني لولي ماران نه وژني پرنګیان نه وژني زریان نه وژني یژان نه وژني لیوان نه وژني کاژه بلو بلای بتر نه وژني وای د دې بیا د پلانیټ ښایست خرابېږي نو زه دغه حیثیت نه لرم د یو لیوه حیثیت نه لرم د یو ګیدړ حیثیت نه لرم د یو زرکي حیثیت نه لرم چې زما نسل پروټیکټ لګیا یې زموږ وطن ته مې اور اچولی دي بیا د موږ څه دا هیله هم لرئ پاکستان چې دا ټول موږ قام نر ښځې راووځو ګرد پنجابیان راووځي ګرد سندیان راووځي ګرد خلک راووځي او موږ ټول په یو وار ناره کړو چې پاکستان زنده باد پاکستان نه زنده باد کېږي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې بلوچ زنده باد شي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې پښتون زنده باد شي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې سندی زنده باد شي چې پنجابی زنده باد شي چې ګرد وطن زنده باد شي خوشحالي به ګزاره وکړو دې دپاره عزیزان موږ راغلي یو ګرځو دوی غوسې کوي دا به نه وایم چې زه پلانه یم قومي خبره نشته ولې نشته قومي خبره د موسی علیه السلام ټولو پیغمبري پر یوه خبره د ده کام غلام دی او بدترین غلام دی بچی یې خلک لالی چې څنګه زیږي یې لالی یې الله پاک په قرآن کریم کې وایي چې ما موسی ته وویل ما ول ورسه فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاص کړه غلامي قرآن کریم بندګي بللې موږ پښتونخوا ملي پارټي په ډېر نه جګړې کوو نه چاته بد وایو موږ دا فیصله کړې چې زموږ د دې کام دغه وژو سپږو علاج لپاره به ګرځو د کام یو تنظیم به جوړوو کام به لړزوو کام ته به خواست کوو د کام سره مشوره کوو چې موږ سره ملګري شي اوس شکر دی عزیزانو بې حسابه مدرسې موږ لرو که د موږ سره څوک مذهبي بحث کوي د مذهب په بنیاد حقوق دغه کوي مولانا فضل الرحمن ته به خواست وکړو سراج الحق ته به یې وکړو بل ملا ته به یې وکړو چې مهرباني وکړي ښه عالمان فاضلان پیدا کړي په یو بغل کې قرآن کریم ورکړي په بل بغل کې د حدیث شپږ کتاب د شایسته چې ورشي د خپل کام وسایلو دغه بحث بله مسله د وکیلانو ده ډېرې یونیورسټیانې موږ لرو په زراو وکیلان دي لطیف لالا ژوندی دی خاص موږ ته وکړو چې ودرېږي د مچک دې راواخه پښه یې خرابه شوې ده مچک راواخه وکیلان روان کړه کوټونه واغونده ورسه په انټرنیشنل دنیا کې هم په پاکستان کې هم د خپل کام کیس کښېږدي چې زموږ سره بد مه کوو په جرګه یې خلاصوو د اقوام متحده په قانون یې خلاصوو په جلوس په جلسه یې خلاصوو زموږ ښځې غریبان دي دوی خیال دا دی چې د خدای د طرفه دا ظلم دی وایي خدای پاکه زموږ دا څنګه قسمت دی قسمت د عربي ژبې لفظ دی قسمت په عربي کې برخه ته وایي برخه زموږ وطن دی زموږ وطن الله پاک لکه خپله دی غیرتي دی دې غیرتي کام ته د دنیا غني ترین ملک ورکړی چې ته یې دا وایي یو نعمت ستا په وطن کې شته لیکن زموږ ډېر بد حال دی دا دپاره راغلي یو چې موږ خبره کوو خلک موږ ته بد وایي موږ پاکستان ماتول نه وایو په ایمانداري یې ماتوو نه څوک ماتولی شي د دوی خپل اعمال یې ماتوي په پیسو ته یې لیدلي دلته خلک لوږو سپږو په مخه کړي دي د دروغ بوریو پیسې نه لري ته محمود خدای نه خواسته ته د محمود د یوه ووټ دپاره تېر ورځ د سنجراني ووټو د مسلم لیګ یو ووټر نوم یې نه هم غریب صیب کوم مشر سړی دی دا به وایي دا وینا دا وه چې دې سړي ته 80 کروړ روپۍ ورکړي 80 کروړه موږ ګردو نه دي لیدلي 80 کروړه پر یو ټیک نشان باندې ته د پښتونخوا ملي پارټي ته د ان پي ته پلانه بس خدای دې ویني بل څوک دې نه ویني په دلته لیکه وکړه 80 کروړ روپۍ دا رنګه ملکونه نه چلېږي په 80 کروړه بنو کوهاټ یو بله وړه ضلع موږ 15 میاشتې ډوډۍ خوړلی شو
بیا نو بیا خو نه دي دې ته 10 کروړه ورکړه دې ته 15 ورکړه دې ته 60 ورکړه دې ته 10 ورکړه دې ته 10 ورکړه ورکوي یې څوک د ISI کرنیلان ورکوي یې څوک د ISI برګیډیران دا وایي موږ وطن دوست ورور هر سړی چې په پیسو فلرۍ رانیسي یا هر سړی چې په چا خرڅېږي دا دواړه په دا راځي دا ولکه د خدای دوستان دي ولکه د قرآن دوستان دي ولکه د پاکستان دوستان دي ولکه د پښتانه دوستان دي دا چې ځان دا زموږ مجلس دی موږ وایو ژبه قرآن پښتو به نه وایم ما نه ده اپټ کړې ده زه خدای پاک د پښتنې مور په کې پیدا کړم زه څه وکړم ژبه د دنیا ژبې دي راسي ګزاره سره وکړو څه سره وکړو نو بله د خبره خو نه څه پاته اوس که جوابونه سوالونو تاب خو نه لرم بهرحال دې دپاره راغلي عزیزانو راسي د موږ سره عزیزانو مشوره وکړي موږ ته مشوره راکړي بې معنې پلیز وبخښه ډېره مننه جی جی جذبات و احترام کو صحیح جذبات ډېره مننه تشکر تاسو سره ملګری یم ډېره مننه تاسو واضح دا وفرمایل د آرمي ISI د ملک مداخلت کې خدای چلی دا یې مینګان خري پیسو باندې سیستم چینج کړي وغیرہ وغیرہ ما پہلا سوال دا دی دا خو آرمي نن خو نه کوي دا خو شروع نه کوي دا پہلا تاسو نه کوم لیکلو باندې پاتې دا کې مولانا قدرمان صاحب او دا خبره کوي هغه مې سم نه باندې پاتې دا او نور بشرانه مې سم نه کې پاتې نن 10 کاله 10 کاله 10 کاله اول اسم ډیپلوما باندې هغه فورم باندې تاسو دا خبره نه ده اوچته کړې دا څه وجوهات یو صحیح دویمه ګزارش دی چې تاسو د پښتنو سیاست کوئ تاسو NP دا اجمل خټک ولا دی وبخو منظور پښتون رفیق پښتون راغلی تاسو یې سیمې نه هغه خوشاله لري ټول پورې تاسو مشران ټول یو نشي تاسو ټول یو پلیټ فارم نه نو کوم به تاسو څنګه یو کیږي کوم دیو جنم منتشر ده دیو جنم دیوایز ده هغه ته یو قیادت نه ملويږي نو آیا دا دې باندې تاسو کار نشي کولای دا ټول پښتانه ټول مشران دا دی یو ځای تاسو نوم څه دی آصف اقبال غیر سیاسي نه نه ما یو پارټي سره نه تعلق نه غیر سیاسي انسان په دنیا کې نشته غیر سیاسي انسان په دنیا کې نشته ما په نور خبره کوله مې ما باندې دوه کسان خلګي یو مېمون صاحب ده یو سردار شهباز خان مداري والا دی هغه ما ډېر قریب نه کړی ما نه راسو وړه ډېر څه لګي سیاسي سره خدای مهرباني اسکو اصل یا ستاسو معلومات ناقص دي یا تاسو سره ټایم نشته د پښتون قومي تحریک چې دلته رهبري خان عبدالغفار خان کوله اول ته زموږ والد کوله د پاکستان جوړېدو سره د دې خلکو سټینډ راو چې دلته یو جمهوریت پاکستان ون ووټ پارلیمنت طاقت سرچینه دا د اول ورځ دی کوله باچا خان چونکې د انسان اسمبلی ممبر و هغه ته دا خبره وکړه چې تیر هیر اوس پاکستان جوړ شوی دی موږ ته سره یو راسي په جمهوریت معنا دا ملک جوړ کو هر چاته ووټ ورکړي دا کسر قومي ریاست دی یو ملک یو اسلام یو قرآن دا رنګ نه چلیږي مهرباني وکړئ دا کار وکړئ له اولې ورځې زما والد صاحب زه د 5 میاشتو 5 months دا یې بوت چې کور ته راغی زه د 6 کالو ما نه ولیدل سړی په کور نه تلل دا بابک چیرې تللی بابک څه کول چیرې دغه زه د 6 کالو بیا یو کال و بیا یو 6 میاشتې نظربند بیا 2 کاله جیل کې ډاکټر خان صاحب بیا زه په میټرک کې نه وم په اتم کې وم ایوب مرسلا جیل کې 14 کال بیا چې اخري ما ولې زه 25 کالو دا زما د پلار سره په کشتو باندې تعلق دی په 2 کشته باندې په 3 کشته چې زما ټول ټایم جمع کې زما د سره کال نه تیر سره 10 منټه 10 منټه 10 منټه دا زموږ حسابونه بیا چې پارلیمنت لرالو زه به خپل فکرونه درته راواستم 1990 کې
زه اول سړی وم چې ما ول دا الفاظ ما وو ما ول ISI एक बदमस्त घोड़ा है इसको लगाम दो वरना ये पाकिस्तान की बदसरे लंबी जुड़ की जाम बुतारियान लस लस वो वाला और ये गद्दार कौन बोल रहा है फलाना कौन बोल रहा है दाद PTM नो जोड़ सवई पशपजनी विकी पार्लिमेंट की जमा तकरीर दे ما ورته د پچیش خلک وژني دا میرزا عالم مې مړ کړي زو مې مړ کړي فاروق د خاندان اتلس کس مې مړ کړه دا فاټا دا پښتانه دا ډېر بد خلک دي ډېر زورور خلک دي د دوی خاموشي بې غیرتي مه بولئ د دې څه به داسې لمبې راپورته چې ګرد پاکستان به ور واخلي دا په پارلیمنت کې زموږ د پارټۍ د اولې ورځې چینډ وکیل صاحب چې وروره چې د ISI رول ختم نه کړي پاکستان نه چلېږي یو وار بعد موږ خاموشه نه پاتې شو یو وار دویم وار چې موږ منتخب شو ګورایب ژوندی دی ګورایب سپیکر درې کال اسمبلی وسله به ماته کړه بیا چې وکړو موږ بیا منتخب شو چې الف یو واخیستې دا بل ورځ ورته ولاړ شو دی ژوندی دی اسمبلی پرې کار مال ګورایب صاحب تا د موږ حرف واخیستې په موږ ټول دي دا وویل چې که آئین چا بروګیټ کوي سسپند یې کوي فلانا یې کوي موږ به حفاظت کوو डू वी मीन इट कदा फॉर्मेलिटी दा बोले शेख साहब क्या कह रहे हो मैं ये कह रहा हूँ दा ऐसी फॉर्मेलिटी दा कि वाकई मुझे प्रोटेक्ट करूँ मैं उधर से रेटिंग कर रहा हूँ बोला शेख साहब बैठ जाए इस पे आपकी मेंबरशिप चली जा सकती है मैं स्पीकर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कल फिर कोई सरफिरा जर्नल आइन को ब्रिगेड करेगा हम किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को इन सब से फिर हफ ले लो कसम ले लो सबसे यह हमें तरीका बताओ कि किस तरह हमने प्रोटेक्ट करना है प्रदीय माउद न कसर काने जख्शन مش یو منټ اجي صاحب نه دي دغه کړی دا پاکستان د چلو دغه لپاره چې تکلیفونه راغلي پروا نه دي موږ وړي نن هم د پاکستان دغه بل لار نشته عین خو فارملیټي نه ده فوجونه شته امریکا فوج لري ډېر خطرناک فوج لري د ارسنل چې د دومره بلاو ډک دي چې دا ګرد دنیا ته ورچولای شي روسیه لري چین لري حالانکه کمونیست نظام دی لیکن د ټول جهان فیصله دا ده کلکټیو ویزډم کې انسانانو د چنګیز او پلاني تجربو کې دا فیصله وکړه په کلکټیو ویزډم کې دیموکراسي راووته چې وروره د کم سړي لاس کې ټوپک کې هغه به جرګې نه راځي هغه په فیصلو کار نه دی دا فیصله کا نو د دنیا ټول فوجونه د پالیټکس ووتل پاکستان فوج نه دی وتل پاکستان فوج مهرباني کوي کې ساتي کله عمل چلول غواړي دا اصلي غیر سیاسي سړی دی فرض کا دا اصلي الیکشن ګټي ډونټ انټرفیر د دې وخت ته ولې د کې ابل حضور راوړي دوه تاوانه وکي یو ام سړی چې پاپولري هغه غریب پاتې سي او ته دوه نمبر په پیسو ته نعوذ بالله په پیسو ته ما واخې ما وزیر اعلی کې زبر څه دا اوس ماته شو اوس پلانې سړی پلانې پوسټ لپاره دغه شو مجموعي تقریبا سره جمع کې اویا اتیا کروڑ روپۍ ولګول دا چې کرسي ته ورسېږي خو اول به دا اویا کروڑ را دغه د کوم خوا به غلا کوي موږ دلته غلا ساتو موږ پاکستان په غلو چلو موږ د پاکستان تحفظ ته فرض خدا نه خواسته تا ماته لس کروڑ روپۍ راکړي شل دې راکړي دېرش دې راکړي پنځوس دې راکړي زه وزیر اعلی شوم یا نه خپل لایټیز پر تا خرڅ کړم بیا که سبا ماته لس کروڑ ډالر چې راکړل زه به څه کوم زه خو ته عادت کوم زه خو تا په خرڅلاو عادت کړی یم په لس کروڑ ډالر تا باندې خرڅ وم په لس کروڑ روپۍ سهار پر امریکا باندې په لس کروڑ ډالر خرڅېږم دا نابل خرڅوم ملکونه دارنګه نه چلېږي ملکونه honesty is the best policy انګریزان وایي قرآن کریم وای اعدلو هو اقرب للتقوى په دنیا کې وکیل صاحب بنیادی خشته د زندگی انصاف کته از پلار ز از ورور هغه سړی از میړه په کور کې د بچانو سره انصاف نه وکي دا ستا بچان جګړه کوي تاسو ریم کې پوس کې بې انصافي نفرتونه زیږي او دلته خلک ملک په بې انصافي چلی چپ سکین زتا وژنم څو به مړ کې او ستا موږ ملک څنګه دی وکړه د سوات راواخه تر خیبر پورې څوک وایي اویا زره یې نه وزر تاسو په څه شمه په دنیا کې قانون دا دی تر ټولو
بد کار د انسان مرګ انسانان دي په پښتانه وطن کې هم په قرآن کریم کې هم د انسان مرګ پر دوی خبرې جایز کېږي تاسو وکیلان یاست یو دا چې دی د بل ورور یې وژلی پلار یې وژلی زوی یې وژلی حیا نه کوي جرګه نه کوي کډه نه کوي دا به مري خامخا به یا به فساد جوړي په سوسایټي کې دویم په پښتانه کې مرګ هغه وخت کېږي چې یو څوک د چا په عزت لوګي وکړي د چا په کور نه نوځي موږ څه کوي تاسو مرګ له سواته خیبره په درادم خیل دا کې دماکه وسو په جرګه کې 15 کسان په ورګزي دوه جرګو کې دماکه وسو اویا کسان مشران سپینږیري خلک لیجسلیچرز وزیران ملایان پیران په وزیرستان کې په یو ګولش ټک ټک مولانا نور محمد مولانا میراج الدین مولانا پلانای اېد علي د کورنۍ اتلس کسه دغه شی مجموعي چې راخي په دا وطن کې ته یو کوار سره په زورګونو خلک په چی شي باندې ولې ما بد کړیو عدالت ستا وکیلان ستا کورت مې ولا که سپریم کورټ هاي کورټ پلانا پانسي دا رنګ ته ما وژنې که زه په دلته په دې وطن اوسم په کوټه کې خوستا بالکل سماج دشمن خلکو ته شل کلاشینکوفونه ورکړي دي دا ایسای کارډ ورسره دی غټ توپک دي خلک بې عزته کوي د خلکو په کورونو نه وځي ډزې کوي پلانا کوي ورور په دې کې خانه جنګي جوړېږي په خانه جنګي کې د پاکستان کومه ګټه ده یو پاکستان مات شوی دی یو پاکستان مات شوی دی ستاسو د بېانصافۍ په وجه او بیا تاسو ټول وکیلان زه ته پاس کوم لیګ اف نیشنز جوړ شو 1945 شپږم ملکو آزاد only 60 اوس 15 کال شوي دي هغه شپږم ملک یو سل دنیا وشو لاسمانه نه دی راوړېدلي existing ملکونه مات شو په بېانصافۍ ته به څه وکړې دا د ISI رویه دا ګوره د KGB روسي کمیونست پارټۍ د هغو طریقه دغه لکه دا زموږ ده کم سړی چې د KGB په ټنل کې نسو تېر هغه د کمیونست پارټۍ سیکرټري نسو جوړېدی هغه د روس پرزیډنټ نسو جوړېدی هغه د روس وزیر خارجه نسو جوړېدی هغه د روس پلانانو هغه تجربه ناکامه شوه شي ورډ نارزي اخري وزیر خارجه اوس جارجي آزاد 14 ملک جن آزاد شو په توپو کلی نه کېږي که کېدلی روس به کړي روسیان ډېر زورور دغه چې په پوس خبره خرابه ده 14 ملک آزاد شو دا ملک موږ ماتول نه غواړو په بېانصافي نه چلېږي زموږ وطن کې وسایل دي پر موږ رحم وکړي موږ ګزاره که در دغه راکړي نو مولانا صاحب دا خبر موږ خاموشه نه پاتې شو وکیل صاحب ته به سیاسي کېږي او د موږ سره ملګری کېږي د موږ سره به شاملېږي په پارټۍ کې انشاءالله کوشن دا زیاده شي دا زموږ شرافت نه پلیز ما دونی مهرباني نه آزادي یو منټ بس یو منټ کوم یو منټ ما ارتضى دي اجاك زید دغه شي موږ ګورو دونی شریف خلک دا کم فوج موږ پاکستان فوج بول دا د یوې صوبې د څلورو ضلعو فوج دا د یوې صوبې د څلورو ضلعو فوج دی موږ د پاکستان فوج بول د پاکستان دپاره کېدای شي زموږ پښتون بلوچ سندهی سرایکل د آبادۍ پر بنیاد د ګردو د فوجو کې ځای ورکړي ګردو ته د فوجونو کې ځای ورکړي چې موږ یې کلیم کړو چې دا زموږ فوج دی ISI MI without intelligence agencies په دنیا کې یو سټیټ نه چلیږي موږ وایي ISI MI انټيليجنس بیورو پلانا سیولیان ملکی سره ګډ کې درځن دغه خدای دې وکړي موږ باید څو کوشش وکړو چې دا زموږ ایجنسیان دونی کمپیټنټ سي چې بالکل نه CIA مقابله کولای شي نه موساد کولای شي نه KGB کولای شي لیکن په پالیټکس وکړ نه راسه وکیل صاحب پریزیدنت او وکیل وزیر اعظم دی ISI راسه ریپورت ورکړ چې موږ معلومات ده ورته پارلیمنت کې فیصله وکړه ته به نه کوي ته خرابوي ته په پیسو خرڅېږي هغه وفادار وي محمد علي جناح از فادر اف دی نیشن دا الفاظ دي ورزما په جیب کې ټول فاین
they are fake. زما په جیب کې د مسلم لیگ څنګه چلاوه زما په جیب کې چې کمی دغه دی دا کوټه سکی دا زموږ انټيليجنس ایجنسیانې هغه کوټه سکی چې روزه پوه په کوټه سکو دغه نه کېږي راسي توبه وکړو موږ خپل غمونه پرېږدو دا اوس بده چې روانه ده په وزیرستان کې دلته نږدې ته د کوهاټ دا ورځې کې چې روانه دا خو بربادۍ ته ځي دا خو بربادۍ ته ځي زه خواست کوم دوی ته چې د پښتنو دا برداشت دا به بغیرتي نه بولي دا کام د بدی په معنا پوهېږي پرون دغه بچیان رااخیستي را روان د جاني خیل خدای پاک خلاص څه پکې څه غلطه مطالبه درې کسان چا وژلي دي ګسر د محمود وژلي محمود وزیر اعظم هی مست بي باید چې کیس وس د نیمه ګنټې کار غریب کورنۍ له ورغلي واس شروع موږ تحقیقات کوو صاحب چې وژلي ما پیوخه زه به هغه مطالبه کوله بیا په څه خواري 15 لک روپۍ دي چې په پنجاب کې سړی د پولیس والا مړ شو یو په بل صوبه کې مړ شو ما خیال دوی به خډیر پیسې ورکې او د بچانو تعلیم تر دغه پورې مفت تقریبا کینې څورس کال بچا بیا د کال بچا بیا د یو سر پرې کړی ته کوزولې دا خو ډیر خطرناک کام دی دا خو اسکندر مور اسکندر اعظم مور خط په سره لرلو دی ته لګاو پښتانه وطن کې لګاو چې زوی ته په ایران کې ډیر شو وته ډیر ولاړې دا وطن کې ډیر وخت وته دیو پر مور ته یو اسکندر راوړی دلته در هر کان لاندې یو اسکندر پروت دا هغه کام دی دا مزیروي دا متنګو راسي ویشي روزامه نن د پاکستان د انټيليجنس تنبيه پښتانه دي نن هم زموږ د وطن خلک پاکستان انټيليجنس کې کار کوي راسي جمهوریت پاکستان جوړ بهترین پاکستان تیر هیر دونه بهترین وطن دی چې د دنیا شو بخښله وره چې
هغه شی مخته نه کړي د هغو پیروي مو نه کړي هغه فالوور جوړ نه شي نو آیا پښتون قوم مو هغه پویه مو مقام د هغه مشرانو لکه شیخ یو سپریم بادشاہ کی شوی ده د هند سلطان یې هند 1540 نه 1548 نو داسې حکومت یې کړې ده ډاکټر شاید یو پروګرام به وویل چې 500 سال تېر شو نو هغسې 5 ساله حکومت 500 سال نه بهتر وچانه ده نو هغه دا خبره ده مګر حاجي صاحب اورنګزیب صاحب چې یو مشر ډېر بہت سینئر وکیل ده چې د هغه والد صاحب هم دلته وکیل و او تقریبا کم 100 کاله د بعد د هغې کنټریبیوشن صاحب ته یو پی ایم د پاتې شوی ده دا ما یو سپلیمنټري هغه سپلیمنټري یو سجیشن دی چې موږ دا غواړو اورنګزیب صاحب او ما او کېدای شي موږ سره نور ملګري هم خیال وي چې موږ د خپلو د جنوبي اضلاع د 11 ضلعې دي دا مرجر د بعد د دې ځان ته یوه خپله صوبه جوړول غواړو د جنوبي اضلاع خپله صوبه جوړول غواړو او موږ تاسو باندې مشرانو نه دا توقع لرو چې آئین کې نه ځکه که موږ ایران دي آئین کې به امندمنټ کېږي بیا به صوبه جوړېږي په پاکستان کې نو هغې کې به تاسو زموږ له دا تجویز چې ده یا زموږ له دا سوچ چې ده د دې والا په پارلیمنټ کې هم او په هر فورم باندې د هغې والا حمایت وشي او هغه آئیني ترمیم لپاره لکه څنګه تاسو پالیسي دی هغه موږ اپریشیټ کوو د خلک یې محمود خان نواز شریف سره ملګرتیا کوي خو دا ټیک کوي آئین کې ترمیم په بغیر پنجاب نه کېدی نه شي پښتانو ته که نما میلاو شوه خیبر پختونخوا هم د پنجابي په اور سره میلویږي که فاټه مرګ شوه ښه یا خراب وه خو نواز شریف په اور سره نن که سبا موږ ته صوبه جوړېږي نو چې محمود خان مو د خلک نواز شریف سره ملګرتیا وکړو دا مقصد حاصل کړو نو دو خبرو باندې استاد کمپلیمنټس ډېره مننه ډېر شکریا یو به دی وکړو یار خبره دا ده وکیل صاحب تاسو وکیلان نسبتا ډېر ښه په تفصیل وغږېداست زموږ وطن ډېر بد تقسیم دی یا به سره راجمع کړو بیا به څلور صوبې پروا نه لري یا به سره راجمع کړو ګوره چې ون یونټ جوړېدی دا سوال دی بکار دا زموږ وکیلان یې واخیست سټینډ واخله چې ون یونټ جوړېده اټک د کیمبلپور په نامه زموږ د صوبې برخه اټک د کیمبلپور په نامه د دې صوبې برخه د موږ تللې ده پر یوه جریب ځکه موږ جګړې کوو یو جریب ځکه موږ جګړې ډزې ټوپکې پلانای دلته روغه ضلع کیمبلپور لاړه نه ده تللې ولې تللې زموږ په توان ولاړه میاں والي د بنو ضلع تحصیل اوس سیند په هغه اړه یوه خبره به زه د انپي ملګري خټک سره جګړه کوم دی به دا تاریخ ورته کوي شکردرې له شوار شي شکردره دا باسین دا موږ طرف ته غاړه چې ده پښتونخوا طرف ته له 3 میله بعد پنجاب شروع کېږي خټک خلک بازار شکردره ده ضلع لاهور دغه به دا خټک ته زه خواست کوم دغه به راګډوو ژر نور که راګډولی شو که نو سره راګډولی دا د باسین پر غاړه د بنګي خیل خټک او دا بني افغان چې دغه بار کوشش وکړي انشاءالله مریم به زه رضا کوم چې ورور په دې کې کم سے کم د پنجاب دا 2 ووټه راکړي چې دا خټک د خپل چې هر سره راجمع کړي یو ځای بلوچستان کې بیا به جی بیا به باره شي او زموږ وطن چې کوم دی په ډېر اسماعیل خان تړلی دی پښتونخوا وطن تقریبا مردان پېښور چارسده او نوشار دغه مځکه دلته پښتانه په تاسو پوري لیکن بلوچ ته حواله کړي یار به دا ټول را جمع کو بیا به وکیل صاحب پر کښېنو 15 ضلع به کې جوړ 15 صوبې به کې جوړ پروا نه لري پښتونخوا 1 پښتونخوا 2 پښتونخوا 3 افغانیا 4 پلانا شپږ جوړې به عزیزان ډېره مننه بل څوک خبرې بس ډېره مننه یا مخې دې ولاړ شو جی تاسو کوم تاریخ بیان
एसपी बादशाह खान और तोफ मशक जी जी अल्लाह दुआना मफरत में जी जी मुंतयो लेर खैल वजी जी जी वो सोर दे वक्त के मुन मंदरा में कासिम जान करजी के जी जी और वफात हो वजी खान जो सावा अगवे से कायद जमहूरियत रगलेगा मुंतरू सुवा लेर जी जी ما سوال دادا जी تاسو شي ان پیښه دي जी شفاف जी هغه ریوړه دا خبره کوي چې موږ د پښتنو حقوق غواړو ठीक نو تاسو خپل د سره بیل نه کې نه دي صحیح ده بلې دا قبولت موږ کوم کتلی وکنه صحیح ده دیګه موږ ډیر مګړي خور کلاړو دي صحیح ده اور موږ مغا خوب لګیم چې حقوق وکړه پرې کوي صحیح مهرباني مولانا صاحب خبر دی نه مولانا صاحب خبر دی نه دا تا چې یاد کړل دا خلک ټول دغه مقاصدو لپاره په یو پارټي سره شامل شو په 1950 کې باچا خان تاریخ خدمتګار تحریک د خانشید او صمد خان چغزي ورور پښتون د بلوچستان استوان ګل د سند هاري کمیټي حیدربخ جوتوي د پنجاب آزاد پاکستان پارټي مولانا فخرالدین افتخار الدین د بنگال باشانی دا ټول موږ سره جمع شو یو پارټي مو جوړه او اعلان مې داسې وکړي چې موږ به د ون یونټ مخالفت کوو او د ژبو کلچر او جغرافیا پر بنیاد باندې چې کم قومونه پراته دي د هغو به جلا یونټونه جوړوو د پښتنو د پښتونستان یا افغانیه یا پښتونخوا بنگال پنجابی د بلوچ د سرایکیان پنجاب دغه وسوه ډیرونه تیر شو مقابله وسوه لبد مغه په مذاکراتو کې زموږ پارټي چې نېشنل اوین پارټي و زموږ پارټي د خپل منشور مطابق د پښتون وطن نه کی راځي پر دې باندې پارټي ماته شو موږ بیا پارټي کې او وخت شاملېږو ولې بل شاملېږو دا تا چې یاد کړل ته پکښې زموږ د وطن سړی ته پکښې د وکیلان پکښې او سندیار پکښې شیرپاو پکښې د کام په جرګه د کام په ضمانت به دا ټول د کام سره وعده کوي چې تیر غلطي معاف راسي ګډ پښتون په یوه صوبه کې راجمع شو موږ ته د ګرانه مورچه راکړه چې ګرانه مورچه ده هغه پښتونخوا ملي پارټي ته راکړه لیکن د کام ګارنټي به وي چې دا خلکو پر لارې بیا نوک نه وي او کې نوک وه د هغې سزا کوي راځه بشیر سر خیر تیرې وشي سر وقاص افریدي مانه ماده سر ډېر ښه په ډسټرکټ بار کوارټ کې زه یو وکیل یم ډېر ښه سر زما بنیادي یو شارټ باندې کوېسچن ده ها کوېسچن دا ده سر چې دا چې څومره خبرې د تاسو د پارټۍ موقف یا د پښتنو چې کوم تحریکونه دي دو موقف چې کوم د خبرې کوي جی جی لاست حکومت کې سر چې موږ لږه ډېره مطالعه ده دوره تاریخ مطالعه خو یې نشته خو په لاست حکومت کې سر د تاسو پارټي یو گورنر په بلوچستان کې نو ریاستي سطح باندې یا حکومتي سطح باندې یا مطلب په دې حوالې سره چې د پښتنو سره کوم زیاتی یا ظلم کیږي یا د مسنګ پرسن یا چې کوم د پښتنو ولا چې کوم جنونه ضایع کیږي په دې حوالې سره حکومتي سطح باندې یا ریاستي سطح باندې سرکار مشینري کې تاسو څه اقدامات وکړو نمبر 1 دویم نمبر کوېسچن سر دا ده چې چونکې موجوده وخت لکه اول نه تر اخیره پورې د ریاستي ادارو په دې ملک کې ډېر زیات انټرونشن او انټرفیرنس ده په موجوده وخت زه به دا ووایم چې پښتنو سیمې کې ډېر ده خو بالخصوص په بلوچستان کې ټول نه زیات انټرفیرنس د ریاستي ادارو ده هغه که زه وغواړم چې د سکیورټي نه واخله تر کنسټرکشن پورې د هغو ادارو چې کومه ده انټرفیرنس انټرونشن ده په دې حوالې سره سر چونکې تاسو د بلوچ د سیمې نه تعلق لرو یا د بلوچ د خاورې نه د قوم خاورې نه تعلق لرو خو بلوچستان صوبې نه تعلق لرو په دې حوالې سره سر بلوچستان کې تاسو داسې نوجوان یا داسې تحریکونو کې څه داسې اقدامات وکړو ور روانې موږ قوم دپاره نوجوان نسل دپاره آیا څه امید شته که دغه شی ناامیدي به وي ته ګوره لکه ځوانه فردی ځان پوه کړه دا خلک زموږ دغه دي زموږ کولیګ دي تا چې یاد کړه زه نور نه ځم په موجوده حالت کې که میسنګ پرسن دي که د بېعزتۍ خبره ده که د ښځو د بچیانو د ورکېدو خبره ده او که د قتلونو خبره ده تر ټولو زیات مظلوم خلک پښتون قام دی نور زه نه وایم فلانی چی شته فلانی چی شته دا وخت
چې څومره په بېارزي زموږ وطن بېارزي شوې ده د خلکو د کورو د خلکو د بچیانو د خلکو د حیا موږ یو د بل څه د شرم ویلی نه شو له سواته نیولې تر صدر وطنه پورې د موږ سره هر کار شوی هر کار او سړي مې ناکه په ناکه بې حسابه په زرګونو مړه دي دا دوی په ریاستي ادارې په دې ناپوهي اخته دي چې دغه د پښتانه خاموشي دا د دوی بې غیرتي ده زه د دې سټیج ورته وایم دې ادارو ته چې په دا خبرو به خطا وځي که یو وار دې پښتانه دا وویل چې ته نه پوهېږې دا وطن به اور واخلي نه به دا ادارې بیا نه به دا ملک نه به دا بیرغ خبره دا ده موږ کړي دي دا خبره موږ دا کوو پاتې شو بلوچي زه هلته بلوچ کې پاتې شوم تا پرېښود په بلوچ زه تا پرېښود زه تا سره ملګری وم زه تا سره وم ما قرباني وکړه جوړونه مې وکړه چې فیصلې ځای راغی پرېږده یې ته خطا وتې زه دې پرېښود پر هغه باندې 3 روژې ونیسه کفاره ادا کړه راسې د نوي سره لښکر جوړ مهرباني ډېره مننه